السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو دی وخت کې مونږ راغلو جامع عثمانیه چې ګلشن عمر د کوم چراټ روډ باندې چې واقع دی هغه او الته نن شروع دی درې ورځې نمایش شروع دی. هغه نمایش چې کوم ثقافتي نمایش او کوم د طالبانو په حواله سره کوم نمایش دی هغه کې په دې وخت مونږ موجود یو د هغه جامع عثمانیه په میوزیم کې. هغه میوزیم چې هغه د خپل په ابن مذهب ته باندې جوړ شوی دی او هغه ته داسې نایاب شیزونه، داسې نایاب زموږ ثقافتي شیزونه چې هغه چې تاسو وګورئ نو تاسو په حق حیران شئ. نو دې وخت کې موږ سره موجود دی د دې جامع د دې میوزیم انچارج ښاغلی کیسر خان صاحب. کیسر خان صاحب موږ ته به دا ووایي د دې حوالې سره چې دا دومره سامان د انټیک سیزونه، دا زاړه سیزونه دا تاسو څنګه راغونډ کړي دي او د دې څه مطلب د دې مقاصد څه دي او دې کې کم داسې نایاب شیزونه دي هغې ته موږ تاسو لږ ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره شکریه چې تاسو موږ ته وخت راکړو. کله چې په 1992 کې حضرت مفتي صاحب د جامع عثمانیه بنیاد کېښودو، حضرت مفتي صاحب د هغه وخت نه داسې وشو چې موږ په جامع عثمانیه کې خپل طالبانو ته د تعلیم سره سره موږ ثقافتي موږ ته هغوی یو انټرنیشنل ذهن دوی ته ورکړو چې دوی په هر میدان کې مخې ته وي. بیا چې په 2015 کې د ثقافت حوالې سره موږ چې څنګه د مدارس چې دي دوی د جامع عثمانیه څنګه د قرآن او د حدیثو حفاظت کوي، داسې حضرت مفتي صاحب چې موږ د پښتو چې کوم ثقافتي کوم شی نه دي چې موږ د دې حفاظت هم وکړو، دا موږ د ټول صوبې نه راجمع کړو او موږ دا یو ځای کې راجمع کړو. په 2015 کې چې دې حوالې سره بیا دغه شو د درې ثقافتي حوالې سره میوزیم دغه شو فیسټیول شو. په هغه کې مختلف علاقو ته ضلعو د طالبان لاړو، خپل په لاس باندې په خپل لاړه هر ضلع نه خپل ثقافتي شی نه راوړو. په هغه درې فیسټیول شو، بیا هغه یو میوزیم دغه کړو. نن سبا دا داسې میوزیم دی چې حکومتونه په دې په لکه روپۍ خرچ کوي، خو داسې میوزیم به درنې کې موږ سره دې غټ مثال زه دا نه یم په دعوې سره دا خبره کوم پېښور میوزیم دی، تاسو د هغې دوره که دې ویزټ وکړئ په دې کې به تاسو د پښتو ثقافت هر یو شی تاسو ته میلاو شي. الحمدلله. راځئ چې تاسو زموږ ته د دې دغه وکړئ د دې حوالې سره دا قرآن مجید ټول نه وړوکی قرآن مجید ما ته ښکاري دا دی دا ټول نه ورکوټه قرآن مجید دی. په دې هغه کې په ورکوټي سایز کې مکمل ورکوټي سایز کې په دې کې هم دی دا هم قرآن مجید دی جي. دغه پورې کوم چې بل دی دا هم قرآن مجید دی جي. دا پورې د خانه کعبې غلاف دی جي. او دا دغه لوښي دي په دې باندې له پاسه زیات کرسي دا آیتونه دا به لیکل شوي، سورت یاسین دا به لیکل شوي دي. او دا لاندې چراغ دی دا تاسو دا ساده زمونږ په دې دغه کې بویو د بیګ دا کتابونو کې د فقه کتابونو کې سا راځي. دا تاسو به اورېدلي مې چې دغه چې دی یو سا ګندم ورکوي په دغه کې په اختر کې هغه چاته منو چې دا سا کم شی دی پیمانه کم شی دغه پیمانه دا ده دا پیمانه بالکل اوس مطلب مخکې کاڼي به نو که نه نو دا هغه شی دی دا هغه کاڼي چې په الله زبردست دا الله کتاب زبردست سبحان الله لکه دغه کاڼي باندې الله لیکل شي الله او هغه په بسم الله په لیکل شوي دي دا ښه اسم په لیکل بالکل زبردست دا الله او دا کاڼي جي دومره نایاب کاڼي جي او دا مختلف ذلت نه وړي او دا کته چې کاڼي د سبا مې چې کوم عذاب راغلو دا د هغه عذاب کاڼي دي او په سبا مې دا او دا رحیل دي کنه دا کورونه چې کوم لوخي دي دا پخواني لوخي دي دا موږ راجمع کړل په دې میوزیم کې. او دا جی دا دا لاندې کانال په دې باندې دا غنمو دا پخواني دغه دی ګندم کانال. ټیک او دا کشکول دی جی لګای او دا مختلف دغه چې تاسو ګورئ دا د وخت تاسو ګورئ دا اشیاء تاسو ته ښیي او دا مختلف اشیاء داسې نایاب شیزونه جي بالکل سړي چې وګوري نو حق ته حیران شي لکه مطلب دی لکه سبا کې ډرون خلکو به چې کوم تصویران واخل پخواني کیمرې دا پخواني روړي د بوډاګانو په خبرونه اورېدل کې بلاست هغه بتک ته ادوبو چې موږ نن سبا جدید او د کولر وایو کوم هغه پخواني هغه شي بالکل او دا هغه لیمپونه دي چې ورته تاسو ګورئ دا پخواني چې کوم لیمپونه نن سبا په هغه باندې پخواني لیمپونه دا خلکو په دې سره دا پخواني سلنډر دي او دا تاسو ګورئ چانک دي کنه مختلف هغه کوزي دي هغه چانک دي دا هغه دا د پیتل کوزي دی دا پخواني خلکو چې په بعضې روایت کې چې په یو کوزي سره به په غسل به کوم کو چانکونه مختلف کلرونه اصلا نایاب شیزونه دي او دا جی دا لکه دا ټوپۍ زمونږ هغه
دا د چترال او د دې علاقو چې کوم رواجي شیان دي جی جی دا غوره وړل په دې کې دغه پخواني دغه دی ټوپۍ دي او دا څه د مخې په ګوتو جوړ شوي دي هغه شیونه دي پخواني چې ټول ماشینان نه د ګوتو شیونه دي بالکل تاسو ګورئ دغه پټکي دی جی څو ګزه لوی پټکي دی د وزیران بالکل هغه لوی پټکي هغه سره پورې جی تاسو دا ګورئ بیا دا شی چې کوم دی چمړي دي دا دغه ویښتو هغه سرمنې جوړ شوي دي چې دا چترال والا هغه دغه دی جی کلاش والا هغه دغه پاڼي دي جی دا مختلفه پاڼي دي په دې موږ بیا راتو شو دا کسه تاسو ګورئ دا د سرمنې جوړی شي دا دغه میزورونه جوړی شوي دي دا دغه پاڼي دي جی دا مختلف دغه دقت دی بالکل ملګرو تاسو دی وخت د دې نظاره تاسو کوئ دا ګورئ تاسو دا چاڼ دی جی د وړو والا چاڼ پخوانی دغه او دا د خانک دی خو د لرګي دی جی د لرګي دا ټول د لرګي سامان دغه دی جی ګورئ تاسو دی وخت تاسو ګورئ دا سامان او دا مختلفو هغه کوم ثقافتي دغه دی هغه پخوانی جګ دی جګ دی بالکل جی او دا دی خو تاسو کوتل دی خو دا کوزي دي جی څه پکې پیتلو کوزي دي څه پکې ګوره یو پکې میچنه دی جی بل پکې دغه جی هغه ټپ دی د په دې بوکا چې موږ ویل په هغه بوکا دا مختلف تاسو ګورئ پیتلو لوښي دغه او دې وخت دا مختلفو ممالک او دي کې زموږ زیاتره په دې کې پاکستاني دي مختلف ممالک د مختلف وخت کې پیسې دا هغه بالکل جی د کرنسی د چې مختلف د پاکستان د برصغیر چې کوم کرنسی د هغه کرنسی د جی دا بیک سکی دی جی دا او دا تاسو ګورئ دا د لرګي سامان دی لرګي د کور هغه کورنۍ سامان دی چې کوم هغه کچن کې استعمالیږي جی دا د دې کې چې استعمالي خدا ګوره دا دروازه لکه دا دمن انټیک دروازه دی دا پخوانی یا هغه ګل دی پی هغه جوړ شوی دی پی او دا تاسو ګورئ مختلف د سمسین مختلفو دی مختلف دغه شملو تربلو دغه شملي په دغه کولج کنه حاجی ښه ټیک او دا چټو کانه دي کنه بالکل او جا دا مختلف دا ګوره دا دغه مردانو چې ته موږ وایو څه ته موږ وایو مردانو او جا تاسو ګورئ دا اساده حاجی فضل منان حاجی محمد امین چاخدی والی بالکل اساده دي ډېر بزرګ سړی او ډېر مجاهد سړی ډېر انګریزان سره ډېر اسې کې شلو ډېر جنگونه کړي او دا چې کوم تاسو ګورئ دا غنم پیدا کوي په دې باندې تاسو په خواني چې کوم د زمیندارانو غنم دغه کول چې کله به غنم دغه کله هغه غبل کله کنه په دې به چاڼو او ګنده په دې کول دا بالکل دا او په دې هغه داګه به کول کنه داګه کوله ها یو بل شی خیمه دا شی به تاسو د ډېر نایاب شي دا خدا شی موږ خپل استعمال کړي او زمونږه خل د دې زب وایم دا چې کله دا بوکا چې کوي کې لړی شو کنه مخه کولو کوي وکنه یا به کوي کې سلړی شو نو په دې به دا به حقیقت کنه په دې به روخ کله اره کنه دا دې ته ورګه سنیمه غشتو مختلف لورونه دا زمینداری میچن تفیم زمونږه ملګری تفیم مو سره په دې پروګرام کې مو سره شریک شو تفیم او میچن تفیم میچن اوړه جوړېدل ها او دا دغه چې کوم دی کنه دا سلويخ غزو کمیس سلويخ غز نه دا کمیس جوړ شوی دی دا زمونږه د غریزي علاقې د پښتونخوا د غریزي علاقې دغه د لوی کور پښتونخوا د هغې کمیس دی د هغې زنانو کمیس دی او په دې باندې وایي څومره 40 ګز کپړه لګي په دې لګي باندې زبردست او دا تاسو دلته به ګورئ دا زمونږه د جنگ هغه دغه دی ټوپک پخواني جنگ اسلحه ده هغه دغه دی توره ده دا نیزه ده دا دغه مختلفو تلوارې دي دا ټوپک دی تماچه ده دا ګوره ټول او دا توره
دا جنگي علاقه دي او دا د یو دغه ماډل دی د توپي ماډل دی جی باندې کماریدار چاقو او دا د اس هغه دغه ده د اس هغه دغه بچ کول د اس جنگي اس به دغه په دې کې به اخفي کیږي دا به هغه ماډل چې کوم طالبانو په دې مدرسې طالبانو په خپل لاس باندې جوړ کړی دي دا هغه ماډل دي دا د لرګي دي او مختلفو دغه نه جوړ شوي دي تاسو ګورئ لکه آیه مسکای مردان می د مردانیانو ستاسو دغه چې کوم نشان زموږ په میوزیم کې پروت دی ګورئ کنه مسکرایه او دا هغه داګي دغه هغه دغه په دې باندې هغه هم دغه کولو تفهمه وګوره کنه او دا به تفهمه چې کله به وی دا چوله کوره او دا به دا ابو ما دا ابو غوانو دا ټول زمیدار غوان باندې چې کله هیوای کوي کنه غوان یو بل تحقیق کنه غوانو ته دغه دا واټي دا کولبیا لغه چاند دی تاسو دا ګورئ دی وخت دا هغه زمینداری هغه دغه دی دا او په دې باندې او په خیال کړي په دې باندې هغه مالوچ دی دغه کوله داګه ونه دغه کوله نه غني دا لغه زمینداری لا بس ټیک سوي چې په دې اګل باندې تاسو دا لاټین دا په دې دا پښتون خپل ثقافتي چې کوم لوک هغه مکمل پښتون نن سبا چې کوم نسل هغه د خپل هغه ثقافت نو باندې ثقافت سره زموږ د زلو استعمال دا دنیا نن ډېر زیات ماډل شي دا د هر شي حفاظت لپاره چې مفتي سے بوله کې دا 2015 کې زبردست کوشش ویلو کو زبردست بالکل جی مجید نو اسکری احادیث کتابونه دي دا ټول په دې ویل کې بالکل لکه دا هغه نایاب دغه دي دا په خپل لاس دې زمونږ اکاډمي چې کوم لیکل دا زبردست هغه تفسیر دا هغه نایاب نسخې دي ها د قرآن مجید او نایاب نسخې چې دي تفسیر دا غي دا چې کوم لیکل خطونه دي بالکل او دا کمیس دي دا شیخ مدنان انور سے کمیس دي او دا شیخ غلام غوث دربی سے جی دا دغه او دا شیخ سلیم الله خان ته کوټه دي دا لکه مختلف دا غي شیخ سلیم الله خان ته نوم کاټه دا تشمیه ده او دا د شمس الله افغاني سے چاته دی بالکل دا دغه پکړی ده او دا په دې مولانا بیلیګر سے کوړه ده جی دیگر سے والله پاک وحی بالکل جی دا شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه الله شهادت بالکل دا دا شمسل بابا جی دا کوړه ده بالکل دا بالکل دا تفهمه دا هغه ایو دا جګ دی هغه زمینداری شیزونه دي سرمنه استعمال شوی بالکل سرمنه استعمال به کیدو بالکل دا خبره ټیک ده لکه پړې به خونو هغه به هغه سرمنه لګه باندې کول زبردست ډېر نایاب شیزونه ډېر ایو ډېر کلی ته جوړې ده ترګار بالکل اوس مې ریاست ګل ولا جوړې کو ډېر نایاب او دا غن دي کنه مختلف دور دغه دي دا په خانه کې یقینا ملګرو دا زمونږه سفر چې کوم نه د اختتام شو او تاسو دا زموږ سره اوس څنګه چې تاسو صحیح کول دا سفر زمونږه څومره خسته میوزیم دی د مرلوي مطلب دا چې بالکل هغه تفهمه
څه تاثرات یې ستا په دې هکله باندې؟ زه خو ما اوس هم خبره وکړه زمونږ په معاشره کې د دې شي فقدان دی. زما ننني ځوان ته دا پته نشته چې نن له 30 کاله مخکې به زمونږ مشرانو زمونږ په دې معاشره کې د ژوند د تېرولو دپاره څه استعمالېدل. ټکنالوژي او مشیني ژوند داسې شو چې دی نه خپل مشرانو ژوند تېر کړی دی. نو د جامعه عثمانیه چې کوم سټوډنټان دي او منیجمنټ دی، زما په خیال هغوی ډېر لوی یو کاوش کړی دی او د تېر شوي ژوند دا نقشه هغه یې دلته پیش کړې ده. د زوړ د نن نه د 50 کالو مخکې دلته کې نسخې دي، کتابونه دي، لوښي دي او د ژوند د تېرولو هغه طور طریقې دي. ټکنالوژي زموږ څخه استعمالېده. زموږ مدرسو خو زموږ چې مدرسې نوم راشي نو زموږ هغه بل شان تصور شي مدرسې او هغه خو چې زموږ جامعه عثمانیه ته نن راغلو، جامعه عثمانیه بل شان ماډل دغه زموږ حضور زه وایم دا زمونږ د دې ټول ډیپټي کمشنر، اسسټنټ کمشنر زمونږ د کالجونو او یونیورسټو دپاره مثال دی. او که دی قوم نه ژوندی قوم جوړونه غواړي او په خپل لاس او په خپل محنت بلبوتې باندې ژوند تېرونه غواړي، دنیا سره مقابلې کولو والا نوجوان جوړونه غواړي، دی د جامعه عثمانیه دوره وکړي او ویزټ دي کړي دا 3 ورځې. ځکه چې دلته کې څومره کار شوی دی نو د نوجوانانو په خپله کړی دی. بار مونږ چې راغو، مونږ چې کم ځای ته ځو، بدقسمتۍ سره دا خبره کومه زمونږ په کلو کې زمونږ په ښاریو کې جوماتونه او سکولونه، دفترونه، بیا زمونږ کورونه چې کوم اجرې دي د هغې مخو ته چې ته لاړ شي دي هغې مخې ته به خامخا به ورته ډیران به یې راوړی دلته به ایښي. ته راشه جامعه عثمانیه یو تحقیق یې تا ته وښولو دلته کې دا مخه یې څنګه خشته کړې ده او طالبانو خپل مدافعات سره په خپلو پیسو یې کړې ده. د قوم فنډ پې نه دی لګېدلی. ډیپټي کمشنر او انجینر دلته نشته. هغه څیزونه په هغې موږ ځان له هلته ودرېږو، هلته پروګرام به کوو چې هغې یا کوم واټر چې نوي جوړ شوي د واټر هغه سیسټم. یقیني ملګرو تاسو زموږ سره دا دغه وکتل د اخیسته غونډې میوزیم موږ د خپل میزبان کې سربر ډېر شکرګزار یو. تاسو یو جهان منله او تاسو عوامو ته په دې هکله څه وایي چې تاسو عوام له مجلس چې کوم 3 ورځې نمایش دی په هغې باندې تاسو عوام ته څه وایي؟ ما خو ټول عوامو او خصوصا یونیورسټیانو کالجونو والا ته چې تاسو راشئ دا 3 ورځې زموږ سره تاسو په دې خوشحالۍ کې موږ سره شریک شئ او تاسو وینئ چې طالبان چې دا صرف د کتاب پورې محدود نه دي. طالبان د مدرسې طالب هر څه کولی شي او حکومتي زما چې کوم سیاسي لیډران دي هغه ټول زما دا اپیل دی چې تاسو راشئ، تاسو هم وزټ وکړئ چې په محدود وسایلو کې موږ څومره مسایل حل کولی شو. دا که ګرین اینډ کلین پاکستان باندې څومره روپۍ خرچه کېږي دا او که دا محکمې دا ادارې دي طالب دي مدارس دي عثمانیه والا ته حواله شي، انشاءالله هغه ورځ دلته چې پاکستان کې چې د پاکستان یو روشن مستقبل د پاکستان ورکړي. یقیني ملګرو ډېر مهرباني.